علیکم ملګرو. زه نن تاسو چې قصه راوړم مخې ته که نه چې خلک چې وایي اوس د لکۍ نه میخ نه راټینګېږي پرېږده چې کوهي ته ورلوېږي که نه. که تاسو خیال کړی که نه نن سبا ټیسټ شروع شوی دی د ټیچر سټاف دپاره چې کوم پوسټونه راغلي دي د هغې دپاره سبا ټیسټ دی. د ټیسټ اعلان شوی دی، سبا والی ټیسټ دی که نه. نو د هغې دپاره خلکو تیاری شروع کړي. یو کال بلکل بېغمه ناست وي، خو چې کله د ټیسټ وروست شي که نه نو بیا غریب چې کومه دی په یوه شپه کې موبایل اخیستی او لګیا وي. دا اوس وګوره، دا اوس لګیا دی چې کومه دی موبایل یې رااخیستی دی او د ټیسټ لپاره تیاریانې شروع کړلي. دا صحیح نه وي که نه. دا اوس لګیا دی میخ د لکۍ نه راټینګوي، زورونه شروع کړلي. هغه مخکې څوک دا وروسته زور کوي، هغه مخکې څوک دا وروسته زور کوي. دا اوس غریب لګیا دی سبا دپاره ټیسټ تیاري کوي او د اتنا نه ور د شپاړسم پورې کتابونه دي هغه به ټول دا اوس په یوه شپه کې ګوري او سبا به په 7:30 بجې د دې اولی ټیسټ دی. نو بیا وایي یاره زما به دعاګانې وغواړئ چې نمبر مې ډېر راشي. نو تا یو کال څه کوله مسلمانه؟ په یو کال په تا څه تنده راولېدلی او چې کار دې نه کوو. خو خیر اوس ټول خلک دا کارونه کوي، سبا ټیسټ دی نو دعاګانې بلکل ونه کوي، ځکه چې دوی یو کال څه کوله چې دوی اوس په یوه شپه کې لګیا وي کتابونه ګوري میخ د لکۍ نه رانیسي. بس دغه قصه وه او تیره شوه. الله دې ورته خیر کړي. که څوک پکې نه هغه پکې را منشن کوي. او د خیر څه چې کله ریزلټ راغی که نه چې پیل دی او که پاس و نو بیا به تاسو زه خبر کړم. ښه دې سبا ټیسټ دی، که پاس شو هم به تاسو خبر کړم او که پیل یې کړو هم به تاسو خبر کړم چې د یو کال تیاري دوی په یوه شپه کې په یوه کې څنګه کوي. صحیح ده جي، د الله په امان.